مننه دا نن چې پریس کانفرنس دی دا د مقدمې له 1042 مورخه چې 11/2023 جرم 302 سره دی دې وقوعه کې داسې کار شوی دی چې اختر ول دی چې دا ګل نوم یو کس دی هغه لوکل پولیس تانه رستم ته راپورټ وکړو چې زما خور ده په حیات ګل نومې کس باندې واده ده چې هغه د چمډیري دی او د پلار نوم ابوالحسن دی او هغه باندې واده ده د هغه څلور بچي هم دي او نن یې چې کوم دی نو هغه په کور کې حلاله کړې ده د دې دا واقعه چې راپورټ شوله نو په دې واقعه باندې په دې ریپورټ باندې زموږ آر پی او صاحب مردان ډي پی او صاحب مردان سخت نوټس واغستو او هغوی وی چې په هر صورت کې دا ملزم چې کوم دی نو ګرفتار شي او دا د قانون کټهرې ته راشي نو زما د نگرانۍ د لاندې ډي اس پي رولر فضل شیر خان ایس ایچ او رستم مراد خان دغسې زیارت ګل خان او د بلای صاحب یو ټیم جوړ شو او دې وقوعه کې مونږ هلې ځلې شروع کړلې او مونږ دا ملزم په 6 غنټو کې دنه ونیو د دې په مابین کې ګریلو ناچاقي وه د ګریلو ناچاقي په بنیاد باندې دې خاوند چې کوم دی نو خپله ښځه حلاله کړله ډېر بې دردۍ سره یې حلاله کړې په چاړه باندې هغه چاړه هم چې کوم دی نو لوکل پولیس زموږ د ټیم ریکور کړله او د دې په مابین کې چې کوم دی نو ګریلو ناچاقي وه د دې زنانه نه 4 ماشومان پاتې شو چې په هغې کې د یوې نامې حفایل ده د 6 کالو ماشومه ده د بل ماشوم نوم حنان دی د 4 کالو ماشومه ده د بل ایماره د 2.5 سال ماشومه ده او بل همدان یو ماشوم دی چې هغه د 2 میاشتو ماشوم دی هغه د دې زنانه نه پاتې شو د دې ماشومانو به څه کیږي تاسو خپله باندې وګورئ چې دا د دې ګریلو ناچاقي په بنیاد باندې چې کوم دی د ښځې د خاوند په مابین کې د ناچاقي راشي او حالات دې حالت ته راشي د دې ماشومانو چې کوم دی نو بس الله تعالی اسره ده او الله تعالی دې د داسې حل نه ټول مسلمانانو ساتي او دغه زموږ د معاشرې رول دی دا کیږي په ګریلو ناچاقي باندې دا ملزم ګرفتار یا لیاقت ریکور دی